کومیل یې څه د بصرې جماعت کې ناست یم، څو کسان راغللو، مولانا یې تپوس وکړلو، مولا د قرآن آیارې بسم الله الرحمن الرحیم سوره دخان آیت نمبر 4. ورته د قرآن سورتونه ډېر زیات دي، هغو کې یو سوره دخان دی. سوره دخان 4 نمبر آیت کې دغه آیت موجود دی، فیها یفرق کل امر حکیم. دې ترجمه څه دی؟ هغې شپې کې د کال امر یعنی کار، څومره امور د انسان دي. ځینې ټایم کې لفظ یو وي، مفرد وي، خو لیکن ټول ته شاملېږي. قوم یو لفظ دی، اما ټول افرادو مې څه راځي؟ صادق راځي. انسان همدې صورت کې د همدې شکل سره دې آیې کې دغه امر یعنی ټول امور د انسان. هېڅ ځینې کسان راغللو، مولانا یې تپوس وکړو، مولا یې څه هغه کومه شپه دی چې هغې فیها ضمیر هغې شپې ته ګرځي. اصل کې دغه آیتونه دی قرآن متعلق د دې شپې کې آیت کومه مبارکه دی، دغه بهترینه آیا دی، هغې بهترینې شپې کې دا نازل شولو. د آیتونو سیاق دې متعلق دی. اما ځینې ټایم کې ځینې آیتونه هغه مو تعمیم ورکوی شو، عمومیت ورکوی شو. یو کس راغللو تپوس کې، یو ګروپ دی اصحاب ناست دي، قمیل دی یې څه مولا دغه کسانو وویلو څه یا امیر المؤمنین قربان شم تانه، مولا د شپې نه کومه شپه مراد دی؟ څه امیر المؤمنین هغه د امامت زبان کولو کړلو چې یې د امیر المؤمنین دور کسه نن دور کسه وی څه ورته دی یې څه ای د ما اصحابو د آیې نه مراد او د شپې نه مراد او د آیې کې د شپې نه مراد د 15 شپه دی. الله اکبر. 15 شعبان شپه څومره عظمت لري. د 15 شعبان شپه دی، خو لیکن یاد ولرو که څوک غواړو د خپلې زندگی کال وره برنامه‌ریزي وکړو، بادوالي والا هم اندې شپې کې تقسیم کیږي، د خوالي والا هم اندې شپې کې تقسیم کیږي. بیا مولا ارشاد فرمایي څه یې مولا وی چې د شپې کې چا دعای کومیل وویلو، الله اکبر، پروردگار عالم به هغه انسان دنیا کې کوم مصیبتونه ور باندې رسي، کوم مشکلات ور باندې رسي، هغه ټولو مصیبتونو مشکلاتونه به هغه انسان محفوظ وي. دا خبره مولا وکړله، خو دعای کومیل مولا وضاحت ورکړلو چې د خضر علیه السلام دعا دی هغه د شپې کې چا وویله. دغه واقعه، دغه روایت سید ابن طاووس کتاب اقبال الاعمال صفحه نمبر 220 باندې کله ارچی د شیخ توسی بزرګور والا خبره بیانوي، هغه د بعد دغه روایت وروړي. یې څه کومیل یې څه کله دغه سوال وشولو، اصل د دعای کومیل هیستوري ته بیانو، تاریخ بیانو. یې څه کله دغه سوال وشولو، اصحاب لاړلو، مولا لاړلو خپل کور وته، زه ورپسې لاړلم کور وته. دو زنګنونه مې د ادب او د احترام د مولا محضر کې ولګولو. ورته مول مولا ته زمانه امام یې، مولا دا کومه دعا دی څه خضر علیه السلام نه هغه دعا راغلې دی او ته د خپلو اصحابو ته تعلیم کوې، خپلو اصحابو ته ښیې، دا کومه دعا دی؟ مولا ته ورته یې څه ای کومیل دا هغه دعا دی چې جمعې شپې او د 15 شپې باندې یعنی 15 شعبان شپې باندې د دې وینا مستحب دی. پکار دی انسان دغه دعا وي، دغه دعا کې ډېر معارف دي، ډېر کمالات دي، ډېر شیونه دي دغه دعا کې. هغې دعا کې یو شی دغه دی څه ای کومیل ته زندگی کې یې ځلي ویا، ته کال کې یې ځلي ویا، ته میاشتې کې یې ځلي ویا، ته هرې جمعې شپې ته یې ځلي ویا. پروردګار عالم به تا ته څو شیونه دیر کي. د دې دعا زما ته خدمت کې ښیم چې دا کومه دعا دی. کومیل یې چې زه خپل مولا ته ناست یم، هغه د ادب والا زنګنونه مې ورته ویلي، دغه احترام کې ناست یم، مولا
ما ته دغه دعا تعلیم راکا، ما ته دغه دعا وښیه. ورته یې څه کچېرې ته د دنیا مصیبتونو کې ګرفتار وي، ته د دنیا مشکلاتو نه تانګ وي، تا ته دیخنه طرف نه مشکل وي، د تا روزي تانګه وي، ته غواړې پروردګار د تا مدد وکړي، دغه ټول شیونه به وشي څه په ذریعې سره دیه کې وي، دعا په ذریعې سره. دوستانو دعای کومیل هغه دعا دی چې دا د انسان مسائل مشکلات حل کوي. جبرائیل بیان کړي دی خضر علیه السلام ته، امیر المؤمنین د هغې دعا تعلیم ورکړلو چې کومه جبرائیل خضر ته بیان کړي وه، همغه دعا امیر المؤمنین کومیل ته بیان کړله. کومیل څومره زنده و دغه دعا بې ویله، خو د کومیل ایمان هغه حد ته رسېدلی و چې د دنیا کوم جه جلال دی دینه بلکل طلاق ورته ویل کړی و، د الله بندگی دپاره عبد خالص جوړ شوی و. دغه دعا عظمت ډېر زیات دی، د دعا فضیلت ډېر زیات دی.